نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مکې ته څنګه داخلي دو نو د سلور واړو د طرف نه کسان را داخل کړو د یو طرف په خپل راغی او د دریو طرفونو نه داسې لښکرې مقرر کړي چې تاسو به پلان کې طرف نه راشئ پلان کې طرف نه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ لښکرو د توی ته مکې ته د لاندې طرف را داخل شي او هغه طرف نه یره و د جنگ ځکه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ته ویل وي ته به دغه طرف نه راشي صحابه کرام ته او فرمایل وی هیڅ چا ته بس نه وایي هیڅ چا سره جنگ نه کوي خو کوئی چرته یو سړی په تاسو باندې حمله کوي او تاسو سره جنگ کوي بیا به مقابله کوي دا ورته وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مکې ته داخليږي انتهایی په عاجزۍ سره دی خوشالم دی خو انتهایی په عاجزۍ سره ځکه هغه خبرې ټولې زړه ته راځي کنه هغه ټولې خبرې په فکر کې راتلې چې ما سره په دې مکه کې دوی څه نه دي کړي زه په کومه طریقه د مکې نه ایستلی ما زما لورګانو ته طلاقونه دوی ورکړي دي زما لورګانې زخمي کړي دي بلال په څو شګو سملولی دی هغه ټولې خبرې ورته یادې دي او نن هغې مکې ته په غلبه باندې را روان دي حدیث مبارک کې راځي وی نبی علیہ السلام سر داسې ټیټ کړی دی چې مکې ته رادننه کېږي او دومره په عاجزۍ سره یې سر ښکته نیولی دی وی د نبی علیہ السلام د ګیرې مبارک ویښته چې دي که نه د اوښ د کجاوې سره به لګېدل د اوښ د کجاوې سره د نبي اسلام د ګیرې مبارک له ویښته لګېدل داسې سر ټیټ نیولی ډېر په عاجزۍ سره مکې ته را داخل شو او څنګه چې را داخل شو په خوږ اواز سره په تیز اواز سره د دې آیاتونو تلاوت شروع کو انا فتحنا لك فتحا مبینا او د سوره نصر تلاوت شروع کو اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا دا سوره په تیز تیز اواز باندې وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکې ته را داخل شو ناصافي نظر ولګېدو چې د خالد بن ولید رضی الله تعالی تور چمک وي پړکیږي داسې صحابه کرام تور دي دا چمک وي پړکیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ وروغتو وی خالد داسې دي ته ما د جنگ نه منع کړې تا خو جنگ شروع کړې تور دي پړکیږي هدا الله پاک پیغمبر ډیر صبر نه وته کو ډیر صبر نه وته کو ما په حمله نه کړې دوی په ما باندې حمله وکړه زه یې پرې خو دما نو چې په ما حمله وکړه تا راته ولې چې بیا به جوابي کاروایی کوي جو ما په شروع کړه ما په شروع کړه نو د مسلمانانو نه صرف 2 کسان شهیدان شو او د کفارو نه 12 کسان مردار شو نور او تختیدل بس معمولی غونته کې جګړه پکې رااله په فتح مکه پر ځان نور داس جنگ نه دی شوی د خالد بن ولید رضی الله تعالی په لښکر باندې داسې د لوفران غونته الکانو دی راوځي شو په دې باندې حمله وکړه چې حمله وکړه چې د پښو په بیا وو تختیدل 12 کسان ته مردار شو صرف 2 صحابه کرام تینا شهیدان شو د مسلمانانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ام هانی کور ته لاړو او چې دا کور ته داخل شو نو اتره کاته منځو د چاش ټیمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتره کاته منځو ام هانی ورته ویل دا د نبی رسول الله د تر لور او د علي رضی الله تعالی عنہ خور و د ام هانی ورته ویل دا الله پاک پیغمبر زما د خاون دوه رشتہ دار دغه کور ته راغلي زما سره پناه غستې ده او زما غرور نه دی علي ابو تور رستری دی چې زه وجنم او زما سره پناه غستې علي وجنی زما ورور نه پریدي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل یو څوک چې د ام هانی کور ته داخل شو په امن باندې دی علي دې ته سمو آیا دې ته ام هانی پناه ور کړی دا دې ته سمو آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا حرم ته داخل شو او د خانه کعبه طواف وکړو او د خانه کعبه نه چې کم غیر چاپیره 300 او شپېته بوتان پراتو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لاس مبارک کې داسې یو لخته و او حدیث مبارک راځي یو بوت به داسې نیوا او دا آیت توی جاء الحق وذهق الباطل ان الباطل كان زهوقا دا آیت توی او یو بوت به لخته داسې مخامخ کوله او څنګه چې به لخته مخامخ کړه بوت په نسکور را پریوته دا ټول بوتان زمکه ته 300 او شپېته بوتان زمکه ته را پریوتل نبی رسول الله لري کېده دي ځای نبی علیہ الصلوۃ والسلام عثمان ابن طلحه راوغتو او عثمان بن طلحه ته وی مال د خانه کعبه چابیان راکړه چابیان ته واغستې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څنګه خانه کعبه دروازه کوله او دنه په تصویران لګیدلی خانه کعبه کې دنه د کافرو تصویران لګولیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د خانه کعبه دنه د تصویران لري کوي او د زمزم په اوبو وینځي د زمزم په اوبو باندې وینځي نو خانه کعبه له تصویران لري کړو شو د زمزم په اوبو باندې وینځل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانه کعبه ته داخل شو او مونږ پکې دنه وکړو او چې دنه پکې مونږ کو د الله اکبر چغې ورله په هر ګوټ کې واله خانه کعبه په ګوټونو باندې وګرځیدو الله اکبر دا چغې واله او دو صحابه کرام سره هم دنه شو بیت الله شریف ته بلال رضی الله تعالی عنہ او اسامه رضی الله تعالی عنہ دا دو صحابه کرام سره خانه کعبه ته دنه شو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانه کعبه کې مونږ وکړو او دروازه کوله او بار تر و د خانه کعبه په دروازه کې ودرېد نو غیر چاپیر حرم شریف مکمل دخل کړه کو غیر چاپیر خانه کعبه چې څومره ایره دا مکمل د مکه ټول خلک راځي درو زې ډک کړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام
د خانه کعبه په دروازه کې ودرېد، داسې د درشلې ونیوي او نبی علیه الصلاة والسلام یو خطبه وویله. اوږده خطبه ده. نبی علیه الصلاة والسلام پکې دا آیت هم تلاوت کوم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اے خلکو، تاسو د یو سړي د آدم علیه الصلاة والسلام او د یوې زنانه د حوا بیبي نه پیدا شوي یې. تاسو د یو سړي اولاد یې، په تاسو کې ښکته او پورته نشته، اوچت او کوز در پکې نشته دی. ها ان اکرمکم عند الله اتقاکم، د الله په نسبت باندې په تاسو کې غوره هغه انسان دی چې هغه تقوادار دی. بس هغه د هر نسب سره تعلق ساتي. الله دا نسبونه په تاسو کې دې دپاره پیدا کړي چې وپېژندلی شئ په تاسو. دا د پهچان دپاره، دا د پېژندلو دپاره دی. په عربو کې دا عادت او چې هغوی په دې نسبونو باندې ډېر فخر کوو. نو نبي علیه السلام په دې آیت کې د هغې رد وکړو په فتح مکې پر چې په نسبونو باندې ګورئ فخر نشته دی. فخر خو دی نه، هغه صرف په تقوا باندې دی. نبی علیه الصلاة والسلام بیا وفرمایل وی اے قریشو، ستاسو څه خیال دی چې زه به نن ستاسو سره څه کومه؟ ډېر چاپېر خلک ولاړ دی که نه. هر سړي ته خپل ظلم رایاد دی چې ما د دې پیغمبر سره او د ملګرو سره څه کړي دي. هر سړي ته خپل عمل مخې ته دی. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل اے قریشو، ستاسو زما متعلق څه خیال دی چې زه به نن تاسو سره څه کومه؟ هغوی ورته وایي زمونږ ته نیک رور یې او زمونږ نیک وراره یې، زمونږ د هغې نیک رور زوی یې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته، زنن تاسو ته هغه خبره کومه چې یوسف علیہ السلام خپل ورونو ته کړې وه. یوسف علیہ السلام خپل ورونو ته ویل لا تسریب علیکم اليوم، تاسو ملامت نه یې، خیر دی په تاسو باندې ملامتیا نشته دی. زه درته هم وایم چې لا تسریب علیکم اليوم، په تاسو باندې هیڅ ملامتیا نشته دی. اذهبوا فانتم الطلقاء، زه تاسو کورونو ته، تاسو ته هیڅ هم نه، تاسو آزاد یې. ما سره چې هر څه کړي دي، ما تاسو څه کړلی معاف کړئ. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایله. بیا د نبی علیه الصلاة والسلام سره هغه چابیانې د خانه کعبې وي، نو چې څنګه ووتو نو د خانه کعبې په دې صحن کې دغلته کې حرم کې کېناستو. چې کېناست د نبي علیه السلام چابیانې په لاس کې داسې په لاس کې اړولې. علي رضی الله تعالی عنه پاڅېدو، وایي د الله پاکه پیغمبر دا کونجیانې مونږ له راکړه، خانه کعبې د چابیانې مونږ له راکړه، ځکه چې د حاجیانو باندې د زمزم کولو اوبو زمونږ ذمهواري ده، نو د خانه کعبې د چابیانې مونږ له راکړه چې دا هم زمونږ ذمهواري شي، دا مونږ ته حواله کړه. نبي علیه الصلاة والسلام هېڅ ونه ویلو. د الله د طرف نه آیت نازل شو: ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، امانت په خپل اهل ته واپس کوئ. د الله پاکه پیغمبره دا چابي چې تا د چا نه اخیستې دا ستا سره امانت دی، دا هغې چا ته واپس کړه چې د چا نه دی اخیستې ده. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي عثمان بن طلحه څه شو؟ ما له وغواړئ، هغه یې راوغوښتو چې راغی ویې خو دا چابیانې دې واله د خانه کعبې د چابیانې والا، او دا ستا سره نه، دا به تر قیامته پورې ستا سره او ستا د اولاد او ستا د خاندان سره وي. او نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایي وایي دا زه نه درکوم، دا الله درکړي، دا زه نه درکوم، دا چا درکړي؟ الله تبارک وتعالی درکړي. الله آیت نازل کړو چې ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. بیا هم دا چابیانې واخله.